د اتمې فروری د عامو انتخاباتو د تیاریانو په سلسله کې د جمعیت علماء اسلام حلقه فی کې 27 یو اهم اجلاس په چنگلې کې د ضلعي امیر و صوبایي نائب امیر مولانا مفتی فضل غفور په صدارت کې وشو. په اجلاس کې سابقه تحصیل امیدوار مولانا ابرار الله جان، امیر مندن مفتی زرین شاه، جنرل سیکرٹری قاری ماجد حسین اخونخیل، مولانا مجیب الرحمن او سابقه ناظم یوسف علی خان نه علاوه د پارټۍ ذمہ دارانو ګډون کړی وو. د اجلاس شرکاو د عامو انتخاباتو د تیاریانو په تنظیمي امورو او شمولیتونو د لپاره خپل تجویزونه او مشورې ورکړي او ټولو دا فیصله وکړه چې ان شاء الله جمعیت علماء اسلام با په عامو انتخاباتو کې भरपूर حصہ اخلي او ګټه به ترلاسه کوي. اجلاس ته د خطاب په وخت مفتی فضل غفور، مولانا ابرار الله جان، مفتی زرین شاه او قاری ماجد حسین اخونخیل وی چې د جمعیت علماء اسلام د ټیکټونو فیصله به د پارټۍ مرکزی کمیټه کوي او چې پارټۍ چاله هم ټیکټ ورکو مونږ ته منظور وي. هغوی وی چې جمعیت علماء اسلام آئینی او جمهوری پارټي ده او ټول ملګری به د خپل امیدوارانو د کامیابی لپاره भरपूर خلې ځلې کوي. په دې موقع ضلعي امیر مفتی فضل غفور د تحصیل مندن د ذمہ دارانو د فلسطین د مسلمانانو لپاره په भरपूर چنده کولو ستاینه وکړه.